الیمین ګنداپور مولانا فضل الرحمن صاحب ته یو ډیر غټ چیلنج ورکړی دی. هغه څه چیلنج دی خو د کمال خبره پکې دار چې دغه چیلنج مولانا صاحب قبول کړی هم دی. بل الیمین ګنداپور ولې ټول لیډرشپ لاهور ته بوتلې و پاغه باندې هم تفصیلا خبره کو. په لاهور کې د پی ټی آی لیډرشپ یو میټینګ کړي چې پای کې عالیه حمزه نه و، عالیه حمزه پکې نه و انوایټ کړل شوی، نو پاغه باندې هم ډیر غټ تنقید کیږي. بل طرف ته الیمین ګنداپور 90 ورځې وخت حکومت ته ورکړو چې 90 ورځو کې موږ عمران خان رها کو، نو 90 ورځو کې به وای موږ یا ارکیګو یا پارکیګو، نو په دې باندې هم د پی ټی آی چې کم ورکرز دی په تنقید کوي د ګنداپور خلاف شوی دي. د پی ټی آی لیډرشپ مینس کې اختلافات هم شته، په هغه باندې هم ډیټیل سره خبره کو. بل چې کم ځای کې په لاهور کې دغه پی ټی آی ایم ان ای ایم پی ای الیمین ګنداپور په سربراهۍ کې تلیو، نو الته چې دای چرته مطلب کومه حجره کې دای سټې کړي و، کومه حجره کې دای دغه میټینګ کړي و، نو هغه حجره چې رچا و په هغه باندې هم د پی ټی آی کارکونان تنقید کوي. ولې په کوي هغه انشاءالله هم یو ډیره غټه وجه ده. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ، دا ټول ټاپکس په دې ویډیو کې ډیټیل سره کور کو. ډیر ویډیو مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ګنداپور د پی ټی آی ټول ایم ان ایز او ایم پی ایز لاهور ته بوتلیو چې په هغه د پی ټی آی کارکونانو تنقید کړي دي چې تا د مرزا افریدي دیری ته ول ټول ایم ان ای او ایم پی ای بوتلیو. د پی ټی آی چې کم ورکرز دی په الیمین ګنداپور باندې تنقید کوي چې دا د مرزا افریدي دیری ته ولتلی. مرزا افریدي څوک ته په دې ویډیو کې ډیسکس کو، خو د پی ټی آی چې کم ورکرز دی الیمین ګنداپور ته دا خبره هم کوي چې ته د مرزا افریدي دیری ته دغه ټول ایم ان ای ایم پی ای بوتلې شنو بیا اډیالا جیل ته ولې نه بوزي چې د عمران خان سره تاسو ملاقاتونه بندي، نو ټول ایم ان ای ایم پی ای ته اډیالا جیل ته ولې نه بوزي. نو په دې هم په الیمین ګنداپور باندې اعتراض کیږي. بل ګنداپور مولانا صاحب ته یو ډیر کلیام چیلنج ورکړی دی. مولانا صاحب ته ویلي دي چې تبا زبا رور بر خپل حلقې نه استعفا واخلي. اصل کې ګنداپور او د مولانا صاحب حلقه چې کومه را دواړه یو حلقه را دواړو د یو حلقې نه الیکشن ته ولاړو چې الیمین ګنداپور دغه الیکشن ګټلو. الیمین ګنداپور چې کله الیکشن وګټلو نو په خپل دغه کورسۍ باندې خپل رور کې نو لوجي. نو مولانا صاحب ته الیمین ګنداپور ویلي دي چې زه خپل رور د خپل حلقې نه مستفی کما به استعفا والی او بیا به تاسو تکړه شي دغه سیټ په ما تاسو بیا تکړه شي دغه سیټ ما نه وګټي. په دې باندې موږ دوباره الیکشن وکړو او دغه الیکشن به مکمل لایو کوریج وکړو، ریکارډ وکړو، نو بیا تاسو زو تاسو وګورم چې تاسو منه دا الیکشن وګټئ. نو دې حواله سره بیا د مولانا صاحب چې کم رور دی ضیاء الرحمن صاحب هغه ګنداپور دا چیلنج قبول کړی دی چې ستا رور دی استعفا واخلي، موږ ته دا چیلنج قبول دی او په دغه حلقه باندې به موږ دوباره الیکشن وکړو. لکه یو طرف ته دا ولا چیلنج ورکو چې زه برور مستفی کما به استعفا واخلي او په دې به دوباره الیکشن وکړو، تاسو منه الیکشن وګټئ. که تاسو الیکشن وګټلو زه به سیاست پرې دم کو، تاسو به بیا به تاسو سیاست پرې دی. نو دې حواله سره چې کوم دا اپډیټ سودی نه علاوه ګنداپور چې کله لاهور ته د پی ټی آی ټول لیډرشپ بوتله و، نو حالته د مرزا افریدي اجرا کې د ټول لیډرشپ ناستو د غلط خپل یو میټینګ کولو چې مرزا افریدي باندې د پی ټی آی کارکونان تنقید کوي. مرزا افریدي څوک ته اوس؟ نو مرزا افریدي اصل کې د پی ټی آی په ټیکټ سېنیټر لګیدل و چې بیا د سېنات سپیکر هم شو، خو بیا چې کله 9 مې وشو 9 مې سره د بیا 9 مې کې د پی ټی آی سره بیا وفای وکړه او پارټي په 9 مې چې کوم واقعیت پای کې پرېخي وجي او بیا د پی ټی آی لیډرشپ کې دی شي او اوس دا ځل بیا د مرزا افریدي دیری ته چلار نو پی ټی آی کارکونان په تنقید کوي چې تاسو دغه غلطه ولتلې دا خو دغه پی ټی آی سره لډي بے وفای کړی دا. او بل دا خبره هم ډیره زیاته ورل چې کې دی شي د پی ټی آی لیډرشپ مرزا افریدي ته د سېنات ټیکټ ورکي، ځکه سېنات انتخابات اوس روان دي چې د پی ټی آی ورکران د دې مخالفت کوي، ځکه عمران خان هم ویلی وو چې مرزا افریدي ته تاسو ټیکټ نه ورکوي بلکې خورم شهزاد ته ورکوي او هغه خلکو ته ورکوي چې چا مزاحمت کړی دی او څوک په خپل موټو باندې کلک ولاړو. بل الیمین ګنداپور چې کم د 90 ورځې وخت حکومت ته ورکړو چې یا به ارکیږي یا پارکیږي، نو پاغه باندې هم د پی ټی آی کارکونان تنقید کوي. ګنداپور ویلیو چې 90 ورځې کې موږ عمران خان رها کو او کوم رها نه کړو نو بیا موږ ټول سیاست پرېدو. د حواله سره کارکونان وایي چې عمران خان خو د احتجاج د پاره 5 اگست مقرر کړی دی چې 5 اگست پورې وخت هغه ورکړی دی، نو بیا تاسو 90 ورځې ولې ورکولې؟ نو په دې باندې ګنداپور د دې خبرې وضاحت هم کړی چې 90 ورځو کې 90 ورځې خو موږ ورکړی دي، خو موږ احتجاج الریډي شروع کړی دی، احتجاج شروع دی. څنګه چې عمران خان ویلو موږ به هغه رنګ کوو. بل کم تقریب چې په لاهور کې د مرزا افریدي په کور کې شونای کې عالیه حمزه شرکت نو کړي، نو ویل کېږي دا چې هغه ډېر زیاته مصروف او خپل مصروفیات په وجه باندې هغه په دې کې شرکت
نو کړي. نو دې حواله سره عالیه مرزا ویلي چې زه خو مصروف نه وم، مالا انویټیشن نو شوی. صحافیانو هم دا داوا کړی ده چې د پی ټی آی ټول ایم ان ای او ایم پی لاهور ته لاړل خو په لاره کې چاګیر نه کړل، مطلب څه مسله ورته را نه کړه او د ډېر په امن باندې ورسېدل، مطلب اړو نه پولیس ګیر کړل نه سبل صدا سه مسله ور راغه. نو دې حواله سره صحافیان وایي چې دا د مریم نواز په اجازه باندې دا تقریب جوړ شو، خو مریم نواز دی لویلو چې تاسو په دې تقریب کې سنم جاوید او عالیه حمزه نه را بلای، په دې تقریب کې به تاسو عالیه حمزه او سنم جاوید نه شاملوي. نو دغه تقریب زکه شوی جی. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو، د ویډیو کتلو ډیره زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.